شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی او غیرتي باچا دی. قدرمنو کتونکو موجود ما ټکر کې ټکر یو داسې تاریخي کلی دی چې که زه پرې ډېرې خبرې مو کوم نو کمه به ټکر باندې یو جنګ تیر شوی د انګریز او د مسلمان خلاف. بهرحال هغه کې نظم ډېر تاریخي کلی دی. ټکر کلي کې جنکو سکول دی. دغه سکول په دې کلي کې دننه دی بیا چې یو پول دی دا جنکۍ چې کوم پول پار کوي چې کوم سټوډنټان دي دغه پول د نن نه یو څو ورځې مخکې دلته سیلابي باران راغلی نو اوبه ونه پاس کېدې. دلته بیا چې کومه ضلعي انتظامیه ده اډمنسټریشن دی هغې راغلې AC راغلې دغه چې کوم TMA عمله ده کوم سرکاري کسان دي هغې راغلل دغه اوبو د حل دپاره صرف دغه فیصله وشو چې دا پول به ورانه واله به د اوبه مخکې پاس کېږي یعنې بل څه حل یې نشته. بهرحاله پول یې وران کړی تاسو ته به دا کندې کپرې ښکاري او تر نن تاریخه پورې هغه پول واپس بحال نه شو. تاسو ته به ښکاري په سکرین باندې کیمرامین که تاسو ته وښیي چې دغه سکول چوټي وشوه او دغه تقریبا چې یو ملګري ویل چې 1300 سټوډنټان دي جنکۍ دي را روانې دي دوی به دا پول پار کوي. نو دلته خو چونکې پول وران دی په دغه دوکانونو به تېرېږي. زموږ او ستاسو خویندې دي او دغه سټوډنټان د علم دپاره چې دغه ټکر کلي ته راځي چې کوم تکلیف سره تېرېږي دا به تاسو ته ښکاري اوس په کیمره باندې. بهرحال د ټکر کلي دغه مشران کشران موږ سره ولاړ دي دغه مسلې په هکله به دوی سره خبرې اترې کوو نو موږ سره اوسئ. ورځو د دې کلي یو سپین روبی یو کاکاجي ولاړ دی د چا په وینا چې موږ راغلي موږ هم دې نه نو خبر. نو دغه کاکاجي سره به بسم الله کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. تاسو نوم څه دی؟ زما نوم شاه باچا دی. دا جي څه مسله راغلې وه دا خو ما مختصر وویل تاسو ووایئ زموږ کتونکو سره دا څه مسله وه دي دا پول دا په 31 جولای باندې دلته کې باران وشو ډېر زیاته او د هغې چې څونه اوبه دا ټول کلي په لپیټ کې راغی او ټول کلي ته ډېر لوی تکلیفات وو. په دې کې AC صاحب یو ټوله متعلقه چې څونه محکمې دي ټولې رالې. بیا AC صاحب حکم وکړ چې دا پول څو پورې تاسو نه ورکړئ د هغې پورې د اوبه نه وځي. د AC صاحب په حکم باندې دا ټول دغه اریګیشن والا ولګېدل او دا پول روان کو. اوس د اریګیشن محکمې چې موږ لا شو مردان په مردان والو چې دا زموږ سره دغه کې نه راځي او په حدودو کې نه راځي. کو دا غوښله لاړ شو ملکان والا ته لاړ شو اریګیشن والا ته هغه وایي دا زموږ په حدودو کې نه راځي. نو موږ له بس کو دا هر قوم ته ورځې څومره وشوې د 31 جولای نه اوسه پورې دا اوسه جولای نه نن 20 ورځې وشي دا د ماشومان چې په دې وخت په دې وخت کې دا شوټي وشه د ماشومان شوټي وشه د ماشومان په دې وخت کې د ماشومان شوټي وشه دا هغه ته کم تکلیفات د دکانونو په مخونو باندې زیرازي. نو د دې لپاره موږ له حکومت ته خواسته چې دا پول زر تر زر جوړ کړي چې را ټیک شي. کتونکو کاکاجي خبرې تاسو واورېدې دا اوس یو بل ملګری ولاړ دی څنګه یې دی جی ټیک ټاک دلته څه کار کوئ؟ مو خو دلته سبزی دا دکان دی چې دا خامخ دکان دی او جی او دلته چې کله دا چوټي چې اوس رسېږي کیمرامین که تاسو ته وښیي دغه سټوډنټان یې را روان دي سکول هغې چې کوم تکلیف سره دغه دکانونو په مخه تېرېږي نو زموږ میندې خویندې هم راځي ټیچران هم راځي سټوډنټان په دغه لار تېرېږي نو ډېره بده خبره چې پردي نارینه ناستې په دکان کې د هغې په مخه تېرېږي نو که دا پول یې ورته جوړ کړو نو ډېر اسانه به شي. دا چې ته ګورې که نه اوس دا بلا مخلوق را روان دی چوټي شوه بل په دې ګاډي تېرېږي را تېرېږي دغه ټایم کې څه دلته خلک چې را ورسېدي دې ځای ته واپس کېږي څه پوزیشن ډېر زیات په تکلیف سره باندې ځي جي ډېر زیات مسله وي ورته یوه لاره باندې په بله لاره باندې اکثر پکې ګاډي وړي زنانه پکې خوږشي ماشومان یې پکې خوږشي ډېر زیات تکلیف یې خلکو ته جي. دلته ستاسو منسټر علي محمد خان دی چې کوم MPA دی جمشید محمد صاحب دی او علي محمد خان منسټر صاحب دی. نوټس کې راغلی د هغوی نوټس کې خو دا خبر راغلی م د هغوی په نګرانۍ کې روان شي. هغوی AC صاحب ته ټلیفون کړی په هغه ورځ باندې تکلیف و د اوبو هغوی چې کوم ټلیفون وکړو په هغې ټلیفون باندې چې کوم د AC صاحب راغی هغه ووایي چې دا پول زه روانوم خو د روانولو نه مخکې یو خبره دا کوم چې دلته به داسې څوک چې دا پول په تاسو له جوړ کړي نو هغه خبره هغوی وکړه او مکه خبره چې څنګه کړې وه قصې پول روان ویجاړ پروت دی اوسه پورې څه نشته اوسه پورې لهیڅ هم نشته. مهرباني جي. کاکاجي څنګه دی؟ خیر دی. نوم هم څه دی؟ شیر باچا. دا راته وایي چې دا پول وران ویجاړ پروت دی دلته چې کومې ماشومان را روانې دي دوی خو ډېر تکلیف سره دي یو خو دغه لار تنګه ده دوی زیاتې دي بل پردي دوکانونه د هغې په مخه تېرېږي نو چې دې ته ګورو څه تېرېږي؟ ډېره بده خبره ده چې دا زنانه دي ماشومان دي دا دې ځای کې ګڼه ګوڼه جوړه شي دوی ته هم تکلیف وي کله په هغې لار ځي کله په دې لار ځي څوک یو خوا څوک بل خوا څوک پکې را پرېوځي نو ډېر غټ تکلیف دی. بل دلته په دې لار باندې ټرافیک هم ډېر دی که نه ملکنډي ته خلک ملکنډي ته پرېوځي د سوات خلک پرې راځي دیر خلک راځي د باجوړ خلک پرې راځي هغوی ته ډېر تکلیف دی. دا پول ماتې بیا تپوس کې به کمه تو شو دلته خو دا چې کله ورانېدو ضلعي انتظامیه هم راغلې وه چې کوم AC یا داسې TMA عمله ده چې کوم سرکاري خلک د هغې راغلي ورانې کړو اوس د روغېدو دپاره څوک د سره نه دي روغېدو دپاره څوک هم نه دي راغلي. نو تاسو چا لیدلي ویلي هم دي چا ته؟ یاره دا کسان ټول تلي ویلي ټولو ته خبر رسېدلی ده خو څوک پرې عمل درآمد نه پکې ووته خو عمل درآمد وته هېڅ هم پکې ونه شو. ګرانو کتونکو د دې مختصر پروګرام مقصد صرف او صرف دغه دی چې دلته زموږ او ستاسو میندې خویندې راځي د تعلیم دپاره بل چې کوم زموږ د بره علاقو کوم روریان دي د سوات دیر
باجوړ کالم هغه چې کوم پېښور ته په شارټ کټ لارځي نو هم په دې لار به کراس کوي دا به پارکۍ نو مخکې به ځي نو هغوی هم چې اکثر دې ځای ته راورسي که دې سایډ نه راځي د پېښور نه نو دې ځای کې بریک والي واپس شي لار بدلې کړي او که نه د سوات د سایډ نه راځي نو دلته چې دې پول ته راورسي واپس وځي نو هغوی ته هم ډېر تکلیف دی دغه زنانو ته هم ډېر تکلیف دی چې کوم د دغه دپاره راځي راشه ملګري راشه د دې ځای یو بل ملګری مو لاړی دې خوا راشه څنګه یې راشه ولې نه شي څنګه یې السلام علیکم جی سلام نوم دې سره مایک نوم مې بلال دی جی زه د ټکر اوسیدونکی یم دلته چینچي چلوم خو جی موږ ته ډېر زیات تکلیف دی کله په هغه لار باندې راځو کله په هغه لارې غونډې د کورونو د مخې خرابې شوې دلته چینچي چا نه پرېوځي اوس ته د موټر بمپر هم ولګېده نو ډېر زیات تکلیف دی جی موږ ته ضلعي انتظامیې ته هم څه پیغام دی جی اے سی ډي سي خو دغه پیغام دی چې بس دروانولو تکړه اوس د ودانېدو یې څوک نشته دي ټیک شو تاسو هم په دې لار دی بچي او جی ته کوم سکول کې غاټ سکول تم په دې لار دی او جی لار چې ورانه شوي به کوم ځای دی ولا ساري کله په دې لړ کله په دې لړ او تم په دې ځي څوم کې سبق وایي دویم کې دا چا وران کړی چېرته شي دا چا وران کړی دا کرین والا ټیکۍ نه تاسو ته تکلیف دی که نه ها اګرانو کتونکو خبره ختموم خو دغه یو خبرې سره چې کوم زموږ ضلعي انتظامیه د اډمنسټریشن د اے سی ډي سي حکومتیار یو کس دی چې د حکومت په کرسۍ ناست دی په اقتدار کې د هغې ته هم چې دغه د اقتدار دا چشمې چې کله لرې کړي تاسو ته به د ولس دا مسلې بیا ښکاري وخت به در باندې تېرې راشي دا هم وخت دی تاسو څخه کافي وخت شته د دې ولس دغه مسلې حل کړي یوازې دا نه د بلا شي مسلې د غوري سنډري دا کیس دی په ټکر کلي کې دی تاریخي کلی دی دغه مسله ولحل کړي انشاءالله چې دا قوم ستاسو دی پر روان وخت کې په تاسو اعتماد کې اوټ بدل درکوي همدغې سره خپل کوربه جلال صافي له اجازت ورکړي په دغه دعا سره چې چېرته یې ښاد آباد او بریالي اوسئ د الله په امان